أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. درود شريف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زمانونو دا نن اجتماع تعلق د قرآن شریف د ختمونو سره دی او تقریبا 13 ماشومان 13 واړه دا د قرآن شریف نه فارغ شوي دي، څه حافظان دي او چا په ناظره قرآن شریف زده کړی او دا ټول محنت او دا خواري محترم ضرور جناب قاری مراد علی صاحب کړی دی. زه به ذات خود لږ بیماره مې او په ما د 2 مدرسو درسونه دي نو ما ته پروګرامونو ته تل ډېر ګران دي، ما بند کړي دي پروګرامونه، ډېره مجبوري مې شي بیا له ګنې د نظم او زه صرف مختصر غوندې ستاسو مخکې د قرآن شریف متعلق یو څو خبرې عرض کوم. الله پاک د سورت فاتحه نه بس چې کوم لومبي سورت ذکر کړي فاتحه نه بس هغې ته سورت بقره وایي او په هغه سورت بقره کې الله پاک لومبي د قرآن شان ذکر کړي. زمونږ بعض علماء کرام لیکي مفسرین چې اصل د قرآن شروع چې قرآن کم تدوینی شکل کې مونږ سره پروت دی د هغې شروع د سورت بقرې نه شوې ده. نازل خدا اقرأ باسم ربک الذی خلق نه دی، حکم چې تدوینی مونږ سره پروت دی او په یو خاص نظم الله پاک په لوح محفوظ کې او بیت العزت کې ښودی دی او حضور پاک مبارک د هغې اشارې ورکړي دي او فرمایلی چې دا صورت دلته کې دی، دا ورپسې دا ورپسې ورپسې وی دا قرآن د صورت بقرې نه دی. او که ته وایې چې هلکه صورت فاتحه په اول کې ده، وی دا د قرآن مقدمه ده په حقیقت کې. د ټول قرآن خلاصه دا په صورت فاتحه کې ده. د قرآن مضامین چې څومره دي په صورت فاتحه کې دي او زما شیخ مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه به فرمایل چې د صورت فاتحه خلاصه دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې ده او د بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه په دې با کې ده، دا بسم کې چې بې ده او د ټول قرآن اصل مقصد فاتحه کې شو. فاتحه بسم الله الرحمن الرحیم کې او بسم الله الرحمن الرحیم په دې با کې او د بسم الله مقصد د دې با لاندې چې کوم راکوټې ټکې دې په هغې کې پروت دی. دا باقي فرمایې مونږ یاد کړی دی، اوس وخت نشته چې درته ووایم. نو گویا کې سورت فاتحه یو مقدمه شوه د قرآن شریف خلاصه ده ټوله او که بالفرض دغه سمنی لکه عام مفسرین چې لیکي شروع د فاتحې نه شوه لومبي صورت، نو بیا سورت بقره لوی صورت دی د هغې نه شروع کېږي نو هغې کې لومبي د قرآن حکیم ذکر کېږي. دا بند کړه شور باندې
د سورۃ بقرہ په اول کې الله فرمای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. نا طالبان پویږي د طالبانو ته درس دلته نه کو او علماء کرام هم کو پویږي هغه درسي خبرې نه کوم ستاسو مخ کې یو اشاره درکو دی وی دا ذالک کې د قرآن لوی عظمت ته اشاره ده وی الکتاب کې الف لام راغی وی دې کې د قرآن لوی عظمت ته اشاره ده دوه شو لا ریب فیه کې د قرآن شریف لوی عظمت ته اشاره ده او هدى للمتقین کې د قرآن لوی عظمت ته اشاره ده. ز صرف دا یو ټکی ما غنور درته نه ویم الله وی قرآن هدایت ته او چې چا وسره تعلق اوساته هغه نه متقی جوړای. د حضور پاک زمانہ کې چې کم صحابه کرام مسلمانان شو د دوی د اسلام نمخ کې حالت وګوره څنګه خو چې تعلق د اغوی د قرآن سره جوړ شو او د حضور پاک قرآن واورید او پاغه ایمان راوړو او عمل وکړو نو داسې استه ته الله جوړ کړي داسې استه چې تر قیامت پورې دا ټول نیکان عالمان محدثین فقها او صالحین یو ځای کا قسم په خدای کده یو صحابي د خپل دوړي ترس دا قرآن د برکت جوړ شي او چې چا د قرآن سره تعلق نه دی ساتلی کم انسان هغه تباہ و برباد دی. ابو جهل تو صرف دو مثال استاسو مخ کې در کوم ډیر نه یو هغه انسان چې هغه د قرآن دشمنی کړی دا او قرآن سره خپل تعلق نه دی جوړ کړی لکه ابو جهل بل هغه انسان چې هغه د قرآن سره خپل تعلق جوړ کړ او قرآن خپل امام او مشر وګاڼه لکه حضرت بلال. ما صرف دو ذکر کړل چې چا تعلق نه دی جوړ کړي هغه مم لوی سړی په کافرانو کې درته ذکر کا چې هغه څوک دی لوی مستر لوی مالدار لوی د منډو خاون لوی د دولت خاون لوی د قوم خاون د عربو د قریشو په مشرانو کې غټ سردار ابو جهل عمرو ابن هشام ابو الحکم مې وته او چې چا تعلق جوړ کامم درته خو هغه ډیر غریب او عجز مسلمان هغه د رنگ نم ډیر کمزوري مسلمان هغه پیسم نشتا داغه خپل وطنم نه دی داغه خپل کورم نه دی داغه خپل کلم نه دی هغه غریب پردي غلام دی. ګوره ما داسې دوه کسان درته یاد کړل هغه اپوزیټ کې وته ویل کېږي یو دنیا کې اوچته سطح والا بل د دنیا په اعتبار او د مال په اعتبار لاندې انسان لیکن قرآن سره دی یو تعلق جوړ کو چې دی غریب دی او بېوسه دی او پردي غلام دی د رنګم تور دی نه دلته تربور شته نه قوم شته نه دلته بچی شته نه ښځه شته هغه نه الله کم شخصیت جوړ کړ حضرت بلال نه او هغه مستر او د مکې په سردارانو کې چې لوی سردار دی او خلق د سلوټونه کې یو پروتوکول ورکي ابو جهل قرآن سره تعلق جوړ کاغه خدای کم دیتا او رسو تباہ برباد شو کنه شو. د بدر په جنگ کې غزوه بدر ابو جهل مردار وخت کم دینو مختصر ده دوا لکان دی یو ته معاذ وی بل ته معوذ وی د مور نوم عفراد یو دریم ور سره دی معاذ ابن عمر د جموح مسیح خبره مکوي خو خیر مشهور دا دو دی خلک وی ابو جهل ماشومان وجل دی دا خبره غلطه ده. حضور پاک به ماشومان جنگ ته جهاد ته نان سر نه بوتل چې د 15 کالو نه به عمر کم او به نه بوتل 15 سال ته چې به ورسید بوته با د دوی عمر په بالغانو عمر زیاتو خو صرف د نور صحابه پر نسبت نو عمر. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې ز صف کې ولاړو ما وی چې مې وکتل یو خام یو الک ولاړ دی او بل خام الک ولاړ دی خو د عمر نه واړه دی
نو په جنگ کې سړی په مرګري ډاړي چې مزبر مرګري تکړی نو هغه خي او چې مرګري کمزوري نو بیا دا سړی زړه غبراوي یاره وی کې بخاری شریف کې راځي چې یو خامو قتل الک دی بل خو قتل الک دی نو زما زړه کې لګ hebat راغی او داسې ځان مې بے امن وګڼل چې خدای خوا کې مرګري خو مې والا کان دي الک خو چې معمولی د خپل غرض موري د بتختیا بسکی په دې سوچ کې چې یا ولک داسې زو غرول غلې غوندې ما وکتل داسې کړې اشاره وکړه چې لک سر راخته کا وما سر ورخته کا وما تو یا عم اتعرف ابا جهل کاکاجی ابو جهل پیجری دک عبدالرحمن ابن عوف پیجنده د مکی انسان وما تو چې او پیجنم خو ما تفعل به تپسکه یاره وی ما اوریدلی چې زموږ د پیغمبر غټ دشمن دی او کنن خدای پاک ما تر مخامخ که کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې سر ته رسوم ځای ته به رسوم نه به پرېږدم بس کوم د چا مقررې که زما و زه به مرم که د هغوی ابی خو دې د انصارو دی د مدینې نو دې نه پېژنې ابوجهل خو د مکې دی خو ما ته وایي خوا کې مې بل لور در سره ولاړ دی هغه دنه خبر نه شي چې دا مرکز وګټم یاره ویله خو مې لږ خوشحاله شو وی لږ ساعت پس دې بل لا باندې نوکاره ولګوله وی داسې مې وکتل وی ما ته وایي کاکاجي سر راښکته که اشاره وکړه چې سر مې ښکته که ورور مې خوا کې ولاړ دی هغه مه پوهېږه خو تعرف ابا جهل دغه خبیث پېژنې ابوجهل ما ویم څه پې یاره وی زموږ د پیغمبر سخت دشمن دی ما فیصله کړې ده که نن ما ته دې خدای وښو که نه زه ګورم چې څه چل ورسره کوم یا به زه مرم یا به دې مري خوا کې مرور دی هغه ته غږ مه کوه یعنی اوس ګوره د پیغمبر د دشمن مقابله کوي زړه کې دا سوچ دی او زړه کې دا سوچ دی چې دا سړی زه مړ کم خو یو ورور وایي چې بل خبر نه شي بل ورور وایي حالانکې ګوره چې داسې مسلې لذي نه دوه ورونه په یو ځای دي رور پر رور باندې ډاډي کوشش کوي چې مرګري ځان سره بوځو دی وایي چې نه دا کار زو کم او بل څوک یې ونه کړي چې دا زه ورسوم دا څه غرغر دی جوړ کړی دی چې دا کار زه وکړم او بل څوک دا ونه کړي او دا څه سر په سر وکړم او دا کمال زه حاصل کړم بهر کیف وی دی که ابوجهل راښکاره شو پاس باندې سور دی د خپل لښکر تماشه کوي ما ورته اشاره وکړه هغه پېژنې وی او نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ ما وی هغه پیژنې وی او مې دغه ستاسو اشنا چې تاسو یادوي دغه یاره وی لکه د بازونو په شان باخا بازونو په شان ورغوټه شو یو د یو نه مخکې کېږي بل د بل نه مخکې کېږي او ځان یې ورورسو او په تور یو وړاندې راوغورځو او دواړه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تورې اوچتې کړې د الله رسول ابو جهل مې مردار کا بل وی د الله رسول ابو جهل ما وجلې ما مردار کړې اوس یو بل سره ګوره مقابله شروع ده حضور پاک کو فرمایل هل مسحتم سیفا توره مګلې د پاکه کړې نه هغې وی نه الله رسوله اوس هم د هغه په وینه توره لمده ده وی وښایه تورې ته وکتل د دواړو تورې په دې موټی باندې وینه راغلې وه وی دواړو کلاکو ما قتل دواړو وجلې دواړو پې په ژوند غزار کړی چې کله جنگ ختم شو او یا کافران مردار شو رسول الله مبارک او فرمایل وی څوک بلار شي چې د ابو جهل معلوماتو کې څه شو د خوې مرګرو ته وی ګورې پس مسلمانانو غزار مه کوئ جمدي به نیسو مکې ته به بوځو د خو دومره غټ زور و په ده کې جمدي به نیسو مکې ته به بوځو ګورې وجنی به نه دا خو لږ کسان دي مونږ خو ډېر زیات یو منځ کې ټیزن ته پته نه وه منځ کې بېغیرته ته پته نه وه چې دا خو لږ دي 313 دي خو د دوی ایمان دونه مضبوط دی چې د دوی په مخ کې یو مضبوط فولادي طاقت هم نشي ټینګېدی اصل ایمان دی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قرآن شریف کې الله فرمایي یو انسان کې چې ایمانی د مخې ته بیا څوک نشي ټینګېدی
صحابه بلګو کافر ډېر زیاتو صحابه سره به طاقت کم کافر سره به طاقت زیاتو او کافر صحابه ته مخ ته نه شوټینګې دی ولی ایمانی قوت او طاقت پکې دی نن مسلمان د اربونو نه زیات څومره ډېر د عیسایان نن د مسلمان طاقت زیات دی د يهودو نن د مسلمان طاقت زیات دی افراد زیات دي د هندوانو نن مسلمانان زیات دي د سیکانو نن مسلمانان زیات دي د روسیانو چینیانو نن ټول مسلمانان راغون کا زیات دي لیکن نن د مسلمان هغه طاقت نه دی پاتې کوم چې د مسلمان خپل طاقت دی ولې د مسلمان چې کم د ایمان زور او جذبه غواړي انا په مسلمان کې کمال کله چې مسلمان کې دا زور او جذبه رااله قسم په خدای هندو بسي نن مودي برازيو په مونږ په ترپای مودي کوم انسان کې د غوا متیاج اس کې هغه مسلمان د برم نشي کوي ا پښتانه وای په خوا پښتنو ته مړوي تاسو نه سنته هندو کو نه سنته دي نه سنته نه ګورو پوتره پولو ته ګورا خو مسلمان کې د خدای طاقت پیدا کی هندو بسي کشمیریانو غریبانانو سره اسم نشتا کرفیم په لګولې دا لیکن قسم په خدای داسې مخ هندوان راغشتي دي چې پیزونه د اخلاص ایمانی قوت او طاقت پکار وی سوک بلار شي چې ابو جهل وګوري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی دلاړه وی چلالم او یا کسان مردار ولا شونه می اړول لالول وی دې کې د ابو جهل لا شروط بخاری کې راځي قد برد وجود یخشوي لا سو کوئی حرکت نشو کوله بس سوړ پروتو خو یاره صاحب پکې و به رمق وی دې چودري دما وی ما وته چې لک انت ابو جهل تا ابو جهل او ځکه وینو کې ککړ د لاشونو کې پروت دی وی ما ته وسوکه وی میں چیزا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود پا مسلمانانو کی شپگم نمبر مسلمان دے دکم زمانے گو پینزه کسان دن مخ کری دے شپگم نمبر سم شپگم نمبر دا دومره زړو مسلمانانو نه دي د دنه صرف او صرف پینزو کسانو مخ کی ایمان راوړی دي او دی وی یودل نبی علیہ السلام د مینا خوا کې تیرې ده نو ما وخانه سرولې گڑے چیلے میں سرولے نو نبی علیہ السلام مبارک کو فرمان کی اوخا دے خوا کیا نا چی منتدان لپیو لشو وی ما وطوی چی دا اللہ رسول دا لکا اغا وقت دا خو مسلمان نو ما دا خو اوچه دا دیکھیں خو پی نشتا وی تی اجازت که کینو زباو لشم وی ما او خندل ور پوری چی اگه اوچه دا تیه بالکل غلان اوچه کلسا دا پی پاکی چی زورم ور کے ساس کے پاکی نشتا وی تی اجازت که وی ما او توی چی او زی اجازت تیو لشا ما ور پوری خندل وی رسول اللہ مبارک وی لو خیراوڑا وی لو خیراوڑا چی دا اوخی پا غلان زبان دی لاس مبارک را که غلان زپایو نڈکا شو خدا ہے دا سچ او خپے کولا وکړي وی خمد دار پته اسکل جامع ډک په مې مسکل حضرت ابوبکر وسره وغه مسکل او په خپلم اسکل عبد الله بن مسعود خداغه وخت لا نه دی په معجزه ستو یو دا معجزه دا وی ما وتوی چې دا چل ماته مخایا کله دا قسم چل دی دا چل ماته مخایا بس دا اوچ چيله برانی سمو دا چل بکم پيو با جامونه ډکای او اوچ غړه بني سمو دا چل بکای اوچ اوخه دا چل ماته مخایا وی حضور پاک راته فرمایي چې عبد الله بن مسعود تا ته خدای ډیر چلونه وخی تا ته خدای ډیر چلونه وخی وی بزړه کې پېښو ما وی ما وته وی چې خایا راته یو چل خو سو خایا کنه وی چل دا چې الله یو د خدای پیغمبر کلمہ شہادت اوے اللہ عبداللہ بن مسعود مسلمان کا وی خیر وی ما توی سوکے ابو جہل وی تسوکے میزا عبداللہ بن مسعود نوی ما تے کنزل ہو کڑے اس نے لاس لقولی شی انخ پڑا قولی شی دا کٹویز وی دا کٹویز وی نا لاس لقولی شی نخ پڑا قولی شی تش بوتل اس بزمکا پروت تے خو ما تا بیام کنزل کئی اگا خباست پر لکی در نا پروت تے وی ما دوی دا پلان کے زویا تی میں او وی چه تا دما شمم دمانی او سپیڑ استوا میں راشا مقدا وی پا دی سینہ میں والا خمد بود ٹوپو واو او درے گا چه اس تلا پا دا سینہ ٹوپو واو وی ما تا کنزل کی دا پلان کے زویا دمرا غٹ سینہ بلی دا چالی دی ورہ دے کبر دے
کبر منا کویر مخا کبر دا منافق او دا کافر صفت تے کبر دا پیغمبر مبارک صفت نری رسول اللہ مبارک کی عجزی وا عجزی بکر وی ماوتی چی سینہ دی پریدا سردہ نا پریکو وی ما تفعلو بھی پدی سر میں سکے ماوی رسول اللہ مبارک لے اولم او اغت خیم چی دا سر میں دل روڑا و دی خبیص تا گورا کنا دویم کبر تے گورا وی ما تاوی چی خسر میں پریکے دی سینہ کے لگ اگت پریکا کہ پنور و سرونو کی پروتی دا سردار سر بخکاری وی میں چی دا ارمان دل پرکم دا سر دا نوگت پریکوما خوزا کنا اس قاسم پروتی دلتا او مرگری دا نو تختی دل اس تے دا رسول اللہ مبارک متعلق سا خیال لے اس سوے وی ما تاوی کہ دا ما دے پلاتا و پا عزا و پا منات قسمی اخپل بوتان خدایان یاد کل باطل زما دے پاگی قسمی چی دا کم وخنے دا پیغمبر دعوی کڑی وا او پاغر وز میں سمر بدی شو نن میں آغا سے بدی شی گورا پیغمبر اونا مانا نفرت کرکے ہوگا پیغمبر اونا مانا دا پیغمبر قرآن منا مانا دا پیغمبر مبارک دین منا مانا سر میں تے پریکا او سر میں روڑا رسول اللہ مبارک تمخی تمہیں غرداو ماوی حاضر رأسو عدو اللہ ابی جہل دادا خدای دا دشمن دا ابو جہل سر دا اللہ رسول سمر الوی مسٹر سمر الوی شخصیت سمر مالدار سمر دولت من سمر غلامان دی سمر گڑی دی سمر اخان دی سمر اجری دی او سمر منڈی دی او سمر دولت او دا مکی دا یو قلوی قوم سردار و مشری پلاس کے دا خوچے پیغمبر او قرآن سر دشمنی و ساتل اللہ کم زیتا و رسول اللہ تباش ترننا پوری خلق پا خن یادی پا بدو یاد ہے او بلال تا گورا آہا ماشاءاللہ حضور پاک ورطا فرمائی بلالا کلما دخلت الجنہ یو دل پویخ معراج و بالخوبونو کے ویچے کلم جنت تننو تیم نو ما دا زاننا مخ کستا دا پیزار کشارا و کشکش و ریدن لیدی زاننا مخ کے خادم مخ کی روانی کر مخ کے ریدی ارکل چی جنت تا تلیم و یو دل و تا فرمائی بلال ما ستاب خدم پا جنت کی لیدی دا ہوئی وی یو محلو دے یو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو دا دوار دے یو خشتا محل او خواکی یو ولا بیدا او اغیبان دی یو جخدا ناستاوا او اغیبا پا اغیبان دی مخلا سینزل خوچے لپا بے اوچا تکلو پا مخ بے واچولا نو اغا بابا واپس دا سے پریوتے ملغلر و پشان دے نو ما دا حضرت جبریل نتا پوسو کو علیہ السلام دا خدا سوک تا دا محل دا چا دے وی تخپلت تا پوسو کا نو زوارا لما تا پوسو کا دا غا منامی میں عراج کی خوب والا کی خوب کے خلق دا سی نہیں دی خبرم کئی دا سا خبر نشتا ویچے ورالم او جنت کے سوک مکلفم ندے ویچے زورالم نو ماتی تپوسو کا تسو کی دا محل دا چا دے وی دا محل ستای امتی دے بلال دا دا غدے او زوم دا غا پہ انتظار شپیر وزیڑو مراڑو وقت دے رو نو حضور پاک بہتا خندل ویستا دا جنت خزر میں لی دلے دا او چه کلا واقعات خوریر زیادتی غدتا نویم وخلق دے صرف دمرا بدتاویم چه کلا مکفت شوا او بیت اللہ شریف اوینزل شو او دن پکی بوتانو آغیت رو وستل او بار درس وش پیتا بوتانو آغیت طول مات کرل او مکہ مکمل دا توحید زیو گردے مکین بود پرستی و شرک ختم شو او بیت اللہ مکمل صفا کا لنبی بانگوی لکے گی مکہ کے اس دینا مخ کی پا مکہ کی بانگ ندے ویلے شے مدینہ کی پا بانگو نا ویلے کے دل مکہ اس پتا شوا مکہ کی بانگ ندے ویلے شے لنبے بانگ ویلے کی گی نو بانگ سو کوئی حضور پاک کو فرمائل این بلال بلال کم دے دے بلال نہ چاہتا پوسو کو استاذ لکے تیرے دل کہ دا ما بانگ بپا ما ہوئی زکا دا خو بیت اللہ کی لنبے بانگ دے وینا ما ویچ دا بچتا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان رضی اللہ عنہم یا دا سے اکابر صحابو تب ہوئی لیکن حضور پاک انصاف تم گورا مدینہ کے تب آنگونا وے دل تب امتوے دا مالدار و دا غریب پرق نشتا پکے آواز تاخ کلی دے اندہ ورفع مزیدار ام تب بانگ التا دے میں دل تب بلال سشو ویزا والا چارا وستم وی بلال بانگ بوے
آها لومبه بانگ د بیت الله د پاسه لوی منقبت دی لوی فخر دی لوی فخر ما وی د الله رسوله بالکل کم ځای به وی حیثو چې کم ځای ستا حکم د الله رسوله وی د بیت الله چت تو خېجو نن مزیدار طریقې سره ځان وایه زمونږ علماء لیکلي بیت الله په چت د پاسه بې ضرورته ختل مکروه دی بې ضرورته بیت الله یو شاعر الله کې لوی نښه ده مه خېجه بیت الله چت ته وخېجو او لومبې بانګې پې وې څومره لوی منقبت خدای پاک ورکړ څومره لوی حیثیت الله ورکړ دا د چا د برکت نه وایه دا د قرآن د برکت رسول الله مبارک او قرآن ګورې لازم ملزوم دی پیغمبر منم قرآن نه منم غلطه ده قرآن منم پیغمبر نه منم غلطه ده خدای منم پیغمبر نه منم غلطه ده پیغمبر منم خدای نه منم غلطه ده دا ټول لازم ملزوم دی الله منی رسول الله مبارک به منی او خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر به منی د ایمان دی او چې پیغمبر منی قرآن به منی او چې قرآن منی پیغمبر به منی پیغمبر او قرآن خو لازم ملزوم د قرآن عملی شرح خو پیغمبر مبارک ده نمونه ده نو الله پاک یو ځای وی قرآن متعلق هدى للناس عام انسان د پاره هدایت دی او دلته وی هدى للمتقین څه مطلب چې عام انسان قرآن سره خپل تعلق جوړ کی یو خاص تعلق د ایمان او د عمل تعلق هغه کې به الله متقی جوړی بیا نو آیاتونه اوږده دي ټول تشریح نه کومه خو چې کله الله د قرآن سره او د الله د دې کتاب سره تعلق جوړ کړي د ایمان او د عمل نو هغه مقام کم دی اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون دا بیا کامیاب خلک دي زمارونو انشاءالله قاری صاحب محمد مراد صاحب مراد علی صاحب قاری صاحب مراد علی صاحب دا ګوره یو پروګرام جوړ کړی دی ستاسو د کلی کې د قرآن خدمت کوي ټول ملګري چې څومره یې ټولو ته زما یو درخواست دی قرآن د الله کتاب دی د زړه مینه به دې سره ساتو که خیري ټولو انشاءالله شوق وایه انشاءالله یو وایه انشاءالله او د قرآن د عالمانو حافظانو به د زړه نه قدر کوو انشاءالله یو وایه ټول انشاءالله شوق سره وایه انشاءالله او خپل بچی براولو انشاءالله قرآن تبکینو ټولو انشاءالله شوق سره وایه انشاءالله بچی براولو قرآن دې کې مو کامیابی ده بچی راولې قرآن تکین قرآن بزده کی په ناظره حافظان جوړ کې عالمان جوړ کې بس اخیری خبره کوم نن د دې موبایل او د نت په ذریعہ بعض خلک لګیا دي علماء کرام پسې بد وایي مدرسو پسې بد وایي څوک پټکی پسې بد وای څوک ګیرې پسې بد وای څوک نیکانو صالحینو پسې بد وای د دې نیټ په ذریعه په کور کې هر سړي ځان خپل سټوډیو جوړه کړې ده او دنه پکې ناست دی بس یو درخواست کوم زمارونو د قرآن خدمت د پیغمبر میشن دی د قرآن خدمت د چا میشن دی د پیغمبر فرائضو کې الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم وی ما قرآن نازل کړه به تخلق ته بیان وضاحت بتکه دا قرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا فاذا قرانا فاتبع قرآنا ثم ان علينا بيانا قرآن ستا پس نه کې جمع کول ستا په جمع مبارک خلق ته رسول او خلق کو یول ستا د مبارک جبنا دا الله وی زما ذمہ داری ده نو چې څوک قرآن خلق ته خی د قرآن په معنا خلق کوي د قرآن په اعمال خلق کوي قسم په خدای د پیغمبر په مشن روان دي نو چې رچا د پیغمبر سره مینی د حافظ عالم سره به مینه ساتي ساتو به خیری کنه وای ان شاء الله شوق سره وای ان شاء الله او کله چا د پیغمبر سره مینه نه بلا خبره مونږ الحمدلله ایمان دا دی چې مونږ به د ځان او بچو او ښځې او مور او پلار نه د چا سره مینه زیاتو محمد مصطفی سره ټول وایي صلی الله علیه وسلم
حضور پاک مبارک سره مینا کوي داغه دین سره به مینا کوي داغه دین چې سو خدمت کې غي سره به مینا کوي او دی وای مړه پلان کې مولا کې خدا چل پلان کې مولا کې خدا چل نقطه چلونه خو به خود مونږ انسانان یو او تاسو سره اوسېګو او تاسو ډوډۍ خورو تاسو جامه راکوي هغه غوندو تاسو سره یو ځای اوسېګو چې څنګه تاسو یې غته به مونږ هم ما دې سړی پلان کې مولوی صاحب خو زموږ دا سره قصې د حضرت عمر کې یو د کې دا چل مې ته سوي چې زما د استاد حضرت عمر په شانتي شي غلی شي او مې مطلب رښتیا وایا و یو بالکل مونږ ته داغه قصې کې پکا چې هغه شي نو مې د عمر صاحب مقتدیان سو کو حضرت بلال او ابو هريره وکنه نو مې تاغه شي مقتدیان د سور لسمه زمانه او امام د پیغمبر د زمانه پښتانه چې څنګه مې داغه شي جې مقتدی د سور لسمه زمانه او امام د پیغمبر مبارک د زمانه مون خو ټیک د حضرت عمر صفت کو چې داسې اذان کې هغه سن شو کې دی خو جلک خو پیدا شي نو ګوره امام نبی علیہ السلام مبارک داغه نه پس داغه خلیفګان او داغه صحابه دي نو مونږ به اذان کې کوشش وکړو چې مونږ هم خدای پاک کې او تاسو هم کوشش کوئ چې ځان نه مقتدیان او مزیدار مقتدیان جوړ کې خیر ان شاء الله العزیز زمارونو بس داسو خبره مستاسو په خدمت کې عرض کړل